بیلنس کتل کیږي. اوس فردر موږ د خپل اکاؤنٹ بیلنس کتل لپاره به ام لیکو. ام فور مینو ته راشي 1 باندې موږ ریپلای کوو، موږ ته به خپل بیلنس شو شي او اکاؤنٹ قسم راته هم فوج کوم ودی. اوس د اکاؤنٹ آخري شپږ اوه اته ټرانزیکشن کتل لپاره موږ د 2 سره ریپلای ورکوو. نو موږ ته به دا شو شي چې راسته اکاؤنٹ ته دونه پیسې راغلي دونه تللی دي، یعنی ډیر مطلب دا چې پیسې ستاسو نه تللی دي، سیر مین چې راغلي دي. اکاؤنٹ نمبر یا آئی بی اے این کتل لپاره موږ به د 6 سره ریپلای ورکوو او موږ ته به خپل اکاؤنٹ نمبر یا آئی بی این شو شي. اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کتلو لپاره د 5 سره ریسپانس پکار دی. بیا په هغه کې پر تاسو وایي چې د یوې میاشتې لپاره 1 د 3 میاشتې لپاره د 2 سره او د شپږ میاشتو د 3 سره ریپلای ورکړئ. چې کوم یو تاسو خوښوي نو تاسو هغه شانتي وکړئ. بیا د هغې نه پس په تاسو سره پی ډي اف پام کې یو فایل جنریټ شي، هغه فایل تاسو ډاونلوډ کړئ او ډاونلوډ کولو نه پس بیا اوپن کړئ. چې اوپن کوئ نو تاسو ته وایي چې یاره ستا د شناختي کارت آخري څلور انسي چې دي دا به تاسو ورکوئ. د دې ټیم کې به ما زه خپل شناختي کارت آخري څلور انسي ما ورکړلې. هغې نه پس ما سره پی ډي اف فارم کې زما اکاؤنٹ سټیټمنټ ما ته د پی ډي اف په شکل کې ویو شو. ما ته د اکاؤنٹ پوره ډیټیل شو کېږي.